أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ یونس آیت نمبر 37، 38 اور 39 اور 40 مطالعہ مجنن انشاءاللہ کو چونکہ مضمون دا یو دا دیو جنا دا مجا په یو ځای باندې تلاوت کو. فرمایي چې وما کان هذا القرآن ان یفترى، یعنی دا قرآن داسې کتاب نه دا چې دا خپل طرف نه جوړ شي، یعنی دی به دا دوا کولا افترا یا یو چا باندې یو خبره تړن چې دا د خپل طرف نه جوړه کړې ده. نو د دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باب کې بو دا خبره کوله چې یاره دا قرآن چې دا د خپل طرف نه جوړ کړی ده. نو الله د جواب ورکوي چې د هدایې وما کانا حاصل، یعنی داسې نشي کېدلی چې دا قرآن څوک خپل طرف نه جوړ کړي من دون الله، د الله نه بغیر. یعنی د قرآن کې طاقت دومره ده، د قرآن کې د قرآن تذکره چې کومه ده یا قرآن چې کوم شی پیش کوي هغه د انسان تصریف نشي کېدلی. فرمای ولکن تصدیق الذی بین یدی، بیا الله یای چې اصل خبره تاسو کله غو غور وکړي نو تاسو ته دا پته ولګي چې دا قرآن چې څه شی تاسو ته پیش کوي دا د اوس دور تصریف خو نه ده، ځکه چې دا تصدیق کوي د هغو تمام هدایات چې اسمان طرف نه رغلی او کم چې تاسو منئ ویلی چې دی خدا سي نه کولو، دی خو د نبی صلی الله علیه وسلم باندې الزام لګولو، دی خو ابراهیم علیه السلام منلو، دی خو نور پیغمبرانو هم منلو چې هغه غیر غلی دي. یعنی دی هغو کتابونه، دی هغو هدایات، دی هغو تمام تاریخ، دی هغو هسټري، دی هغو عروج، دی هغو زوال، دی باندې خو به دی خپله کې بحث مباحثې کولې. نو دلته الله تعالی هغه جواب ورکوي چې اصل تاسو له خو دی که غور وکوئ دا کتاب چې تاسو مخې ته کوم شی پیش کوي هغه شایده چې د آدم علیه السلام نه ونیسا تر اوسه پورې چې آسماني هدایات کوم رغلي دي یا د انسان د زندګۍ سوارنې دپاره، د انسان د زندګۍ سکون دپاره، د انسان د زندګۍ ترقۍ دپاره، د انسان د زندګۍ بهترین طرز عمل دپاره چې کوم هدایات ورستو کتابونو کې رغلي، ورستو تعلیماتو کې موجود دي، دا هم هغه تصدیق کوي. یعنی تاسو وګورئ د هغه کې څه جوړ ده، اگر چې هغه کتابونه ناپید دي، ختم شوي دي، خود د هغې تعلیمات نن هم په څه نه څه شکل باندې موجود دي، خود د تاسو معاشرې کې موجود دي. دا قرآن کې ځای په ځای د دې تذکره راځي و تفصیل الکتاب، او دا تفصیل سره بیانوي، یعنی هغې باندې ململاب شو، هغه ورک شوي دي، هغه تعلیمات تاسو نه لاړ دي، تاسو سره د الله نه ما خو ضرور موجود ده، خو الله سره مو نور شریک کړي دي. تاسو د خانقابې تعظیم او د هغې خدمت خو ضرور کوئ، د هغې عبادات هم کوئ، دا طواف عمرې هم کوئ، مګر په هغه شکل کې نه کوئ چې کم شکل کې ابراهیم علیه السلام تاسو ته پرشي وه، بلکې تاسو هغې کې خپل ملاوټ کړی ده. دې وجې نه هغه ملاوټ پکای دی پره و تفصیل الکتاب دا پورا تاسو دې پره یو تفصیل کی دی، یعنی هغه هدایات تاسو ته وضح کوي لا ریب فیه من رب العالمین، د کې هیڅ شک نشته چې دا د رب العالمین دی بالا د طرف نه. یعنی دا کتاب په خپله د دې کوي چې انسان داسې تخلیق او تصریف نشي کولای. انسان د علم نه خبرې بار دي چې کومې خبرې کوم تعلیمات دا قرآن پیش کوي هغه یکسا انسانیت دی پر کوي،
هر انسان د پر یکساں ده مغرب و مغرب جنوب د پر مغرب و مشرق د پر او شمال و جنوب د پر کال او ګور د پر او د زبان او هغه زبان او نسل او در نسل او د وخت چې او د لمدې تمام تعلیمات چې دا یکساں پیش کوي هر یو دنه مستفید کېدلی شي د کې هیڅ نشته چې دا تصنیف چې دا کنه دا کتاب دا د رب العالمین طرف نه دا د انسان تخلیق نشي کېدلی ام یقولون افترا آیا دا خلق دا یی چېرې دا یعنی د باوجود دی باندې غور نه کوي او د باوجود دی دا دوا لري چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم طرف نه دا او نبی صلی الله علیه وسلم دا یو افترا تړلی ده نعوذ بالله او دا خلکو ته پیش کوي ولانکه دا د خپل طرف نه ده یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم طرف نه ده دی دا خبره کوي قل دی ته وایه فاتو بسورة من مثلی راړئ داسې یو صورت جوړ کړئ په دغه د په مثل باندې یعنی داسې یو صورت جوړ کړئ راړئ اچھا دا سورہ بقرہ کې هم د دې چیلنج شوی ده په سورہ هود کې هم شوی دي وغه یی چې یار لس سورتونه راړئ دلته یی چې یو سورت راړئ او قرآن کې جای بجا د دې دا چیلنج موجود ده ایمورا ځنه خلکو د طرف ته لاړ دي چې یاره دا چیلنج د دې عربی د دې فصاحت او د دې بلاغت او د دې زبان په انداز په باب کې ده داسې نه ده اگر چې دا هم یوه خبره ده ځکه چې عرب چې و په شاعرانه یا په خپلو کلام کې خپل عربی کې ډېر تیز و د هغوی فصاحت د هغوی بلاغت او د هغوی زبان لحاظ سره هغه ډېر مضبوط و د عربو او خصوصا هغه خلک چې هغه بار په دیهاتو کې پاتې کېدلو بیا په دغو عربو کې داسې خلک موجود و چې هغه شاعران و یعنی ډېر لوی لوی د هغه دور خپل د هغه دور فلسفر و یعنی داسې وایي د هغه دور پی ایچ ډي والا و هغه موجود و په دو کې زبان لحاظ سره خو ضرور و چې د هغوی زبان لحاظ سره هم داسې خبر هغوی نه ویلي چې قرآن کې ډېر صورتونه چې ته وګورې که نه نو هغه بلکل داسې انداز ده لکه هغه شاعر هغه خپله کې مصري نه میلوي او یوه خبرې په مقابلې کې چې بله خبره راولي هغه اورېدنو کې اوینو کې هغه انداز وي خو معنا یې بله وي مقصد یې بل وي دغسې قرآن هر لفظ چې دا مخکې چې کم لفظ راولي په یوه آیات کې یا آیات پسې آیات چې راولي هغه یو داسې انداز سره وي چې ته به یې که هغه شاعرانه انداز مغه د شاعرانه ده خو شاعر هم د پسې نشي رسېدلی ځکه چې دا داسې واغی چې وروستو کم چې وي هغه په خبرې کې مغه خبره وي خو تفصیل ورکې لوی وي نو دې وجې نه یو خو دا د زبان لحاظ سره ضرور چیلنج ده خو د زبان نه بڑھ کر کې دا چیلنج دا ده چې کم قرآن دا قرآن چې خپل انداز او خپل زبان کې کم تعلیمات پیش کوي وغه تعلیمات تمام انسانیت تی پر یکساں وي په مننو کې هم په عمل کې هم په اجر کې هم او په اخلاق او په معاشرت او په طور طریقو کې هم نو تاسو هم داسې یو کلام جوړ کړئ یو صورت چې هغه کې جامع انداز سره دغه تعلیمات په داسې شکل کې موجود وي تاسو راړئ نو لہذا هغه عربو کې هغوی په زبان کې ډېر تیز خلک وو یقینا چې داسې به جوړ کړي هغه چې کوم کذاب و ذهن نه مې نه وتل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور کې و چې څټم نبي صلی الله علیه وسلم رخصت شو نو پیغمبرۍ دعوې وکړي بیا هغه داسې یو زبان ایجاد کړی و چې وی چې دا وحی ده نعوذ بالله واقعي کې به کولو خو هغه یو داسې انداز سره چې بیان کو ټول ورپورې وخندېدو چېرې دا تصیه حالانکه اورېدنو کې هغه بالکل مزیدار و چې یو دی واورېدل وي چې لکه عربی انداز سره زبان لحاظ سره خو چې چا واورېدلو مجمع کې چې بیان ټول ورپورې وخندېدو چېرې دا د الله کلام نشي کېدی د کې خو د انسان امیزش موجود ده انسان نظر چې دا ډېر محدود وي او د الله نظر چې دا هغه لامحدود وي د قرآن کې یې کنه تاسو د الله نظر نشئ نیوای مقصد دا وي چې د الله ادراک چې دا د الله علم چې دا د اسمانونو نه پاس او د ځمکې نه لاندې دا او د ځمکې د تمام محیط ته ټولو باندې احاطه کوي نو دلته الله تعالی ورته چې قل فأتوا بسورة من مثله نو راړئ تاسو داسې صورت یعنی دا د زبان لحاظ سره چیلنج نه ده ګرچې د زبان لحاظ سره هم چیلنج ده لیکن د زبان نه بڑھ کر کې دا د خپل مقصد سره خپل تعلیماتو لحاظ سره او د هغې اثراتو لحاظ سره چې کوم اثر انسان باندې یا انساني معاشرې باندې دا کوي د هغې لحاظ سره دعوت ته
چیلنج د چراړي داسې یو صورت ودعو من استطعتم څومره چې تاسو واسوي خپل خدایان خپل فلسفر خپل اهل زبان او خپل اهل علم ټول رګړ کې من دون الله دی الله نه علاوه الله پرېږدئ او دا ټول رګړ کې داسې جوړ کړئ ان کنتم صادقین که چېرې تاسو د خپل دعوې چې کله کومه دوا تاسو کوئ چې دا نبي صلی الله علیه وسلم خپله جوړ کړی نو تاسو انسانان تاسو را جوړ کړئ ها بل کذب اصل خبره څه ده الله یې چې اصل خبره دا نه ده دا ښه پوه دي بل کذب اصل خبره دا چې کذبو بما لم یحیط به دی هر هغه شی رد کوي چې دی علم نه بار یې چې دا څنګه کوي چې موږ خو نه دي چې مړ بیا ژم در شوی ده مړ بیا نه ژم دی کېږي او ته د کومې خبرې کې دا نه موږ خو نه چا لیدلي دي چې دی علم کې دا خبرې نشته یاره چې سړی مړ شي هغه سره څه کېږي هېچا ته پته نشته او جهنم به څنګه وي هېچا ته پته نشته آخرت حساب کتاب څنګه دی هېچا ته پته نشته او نه دی سره داسې څه طریقه شته چې دی یې نه لیدلي وي چې یاره ډېر خدایان موجود دي او نبي صلی الله علیه وسلم د یوه خدای خبره راوړې ده دی سره دا تاویل شه ولما یأتهم تعویلو څه تاویل نشته څه ثبوت دی سره نشته ده د دې علم نه چې کومه خبره ماورا وي یعنی د دې علم نه بار وي دی چې دماغ خدا لکه موږ عام طور یاره ته خبره ټکوي ټیک وکړئ خو دماغ دا خبره نه مني ویلي چې ما دماغ کې راځي نه اوس تا دماغ کې به نه راځي خو خبره خو به حق وي که نه نو د حق ده هغه که ته دماغ کې راځي که نه راځي نو دلته کې دا انداز و دلته که الله یې چې اصل خبره چې دی دا انداز اختیار کړی دی چې کوم شی علم کې نه ده دی چې موږ سترګو باندې نه ده کتله ته موږ ته لغونې راوله د عذاب چې څرنګې عذاب ده ته موږ ته جهنم وښیه ته موږ ته فرشتې وښیه ته موږ ته د قبر عذاب وښیه دا تمام شیونو باندې د دی اعتراض په دغه بنیادو چې شو کې موږ کتلی نه ده او دوی موږ دماغ یې نه مني نو الله یایي چې اصل خبره دا ده چې د دې علم نه چې کوم شی بار وي نو دی هغه نه او دی او کمال دا ده چې دی سره د هغې څه تعویل هم نشته څه حجت هم نشته چې پیش کړي ثبوت چې بھائی دا ثبوت ده تا جهنم درویغ ده نعوذ بالله تا مرګ چې دا یا دوباره ژمدی چې ژمدېتوب چې دا درویغ ده دا دی سره نشته ثبوت خو چونکې دی لیدلی دی یې چې نشته کذالک بیا الله یې چې همدغسې دغه حسن دا د نوی نه ده تاسو نه مخکې هم کذالک کذب الذین من قبلهم داسې مخکې خلک چې تر شوي دي هو هم دا دغسې جوټلو کړی ده د الله هدایات د الله تعلیمات د الله پیغمبران او د الله کتابونه درویغ ګڼلي دي من قبلهم تاسو نه مخکې مګر یاد اوسئ فانظروا بیا تاسو وګرځئ تاسو ته پته ده تاسو تاریخ کې تاسو په غټه دور کې تاریخ کتابونه خو موجود خپل دور سره خپل حساب سره لیکلي خو موجود خو هسټري موجود وي نسل زبان در زبان روایات موجود فانظروا او دوی په هغې لکې باندې وګرځو کیف کان عاقبة ظالمین نو لږ غوندې خو وګورئ بیا تاسو وګورئ چې بیا هغو ظالمانو انجام څه وشو هغو نتیجه سره ووته د هغې کذب د هغې درویغ د هغې رد د هغې انکار د هغې تکذیب چې کوم کولو د هغې نتیجه به څه راووته خو ظالمانو سره څه وشو بیا نو لږ غوندې وګورئ ومنهم من یؤمن به ومنهم من لا یؤمن به اوس الله تعالی نبي صلی الله علیه وسلم ته هیڅ خبره نه ده دو کې ځینې خلک داسې دي چې اب ایمان راوړي او ورستو راړلو دو کې ځینې خلک یعنی ته خپل دعوت چلوه تا کار دې سره نه ده چې څوک مني یا نه مني دړم خو تا ته پکار ده دوک تا ته پکار ده او دغه دوکو نبي صلی الله علیه وسلم ده مګر دا ضروري نه ده چې دا به ټول راړي دو البته دوکې به ځینې خلک ایمان راړي او ځینې به نه راړي چې کوم راړي هغو پته ده چې هغه تحقیقا خاموش دي یعنې هغوی کشمکش کې دي هغوی نه په انا کې نه دي دنیا پرستی کې نه دي موقع پرستی کې نه دي اقتدار پرستی کې نه دي دولت پرستی کې نه دي شوي هغوی په تحقیق کې دي هغوی جانچ پړتال کې لګیا دي او دغه جانچ پړتال به آخرکار دی حق طرف ته راولي او دا د انسان یو فطرت ده خو ځینې خلک داسې دي چې هغو زړه کې دا فیصله کړې ده چې نه کرسۍ څنګه پرېږدو اقتدار څرنګه پرېږدو دا موږ ته نن چې ډنډا میلاو ده دا څه دا بیا کله میلاو شي نن میلاو ده ښه مزه کوه لګیا اوسه دولت نن دا بیا سبا نشته ده د دولت باندې کوه چې څه کوې د دولت کوم رد چیرې ځي یا رکاو چیرې ځي هغه موږ رد کوو هر هغه شی خو هغه څومره حق نه وي ویلې نه وي دا هغه خبره ده چې الله یې چاندو کې به ځنه نه رېړي ویلي چې هغوی په ده بنیاد یوه فیصله کړې ده چې منن منشته منوی نه په هرې طریقې وي دا لکه ابوجهل د عتبه دا وټیم دا فیصله کړې وه چې هر څه چې کېږي موږ به دا دعوت وي سره وو ځکه چې دا دعوت دی موږ اقتدار ته خطره ده نو دا طرف ته چې وربک اعلم بالمفسدین الله چې دغه مفسدان زه ښه پېژنم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین